مولانا اشرف علي تانوی صاحب رحمت الله علیه څومره لوی نوم دی د هغه د عاجزۍ یو مثال درته بیانوم بیا بس حضرت مولانا علامه اشرف علي تانوی رحمت الله علیه د علما تشریف فرما دي علامه مونږ هغه چاته وایي چې هغه د فنونو د علومو د دواړو ماهر هر قسمه دیني زده کړه چې وي په هغې باندې د هغه دسترس حاصل وي حضرت مولانا علامه اشرف علي تانوی صاحب رحمت الله علیه په دارالعلوم دیوبند کې دوره حدیث وکړ او چې کله فارغ شو د دوره حدیث نه نو د هغه ملګرو د پروګرام اهتمام وکړه لکه څنګه چې زموږ په مدارسو کې کله چې طالب علم فارغ شي نو خشتلوي پروګرام کې یاره چې دا جلسې دستاربندي ده دا د علوم الحدیث نه دی فارغ کېږي نو دلته به پټکي تړلې کېږي یو لویه جلسه به کېږي نو سبا د جلسې پروګرام دی او نن بېګاله د شپې حضرت مولانا اشرف علي تانوی صاحب رحمت الله علیه د یو استاد محترم خواله لاړ ورته ویې استاد زه خو درنه یو خبرې له راغلی یم ویل څه خبرې له راغلې ویل استاد محترم سبا له دستربندي ده خو زه به سبا له چوټي وکړم یا که چوټي هم نه کوم دا زما رونه چې فارغېږي او کوم ځای کې د دې ناسته کېږي او پټکي ورته په سر کېږي زه به دې سره نه کښېنم ما ته پټکي مه وهه زه به لږ ښکته یو طرف ته کښېنم که تاسو نه خفه کېږي استاد محترم ورته وي بچي ولې څه ګیله دې ده زموږ نه نه خفې د خپلو شاګردانو نه خفې ویل نه چې خفه نه یم خو په یو خبره باندې یریږم استاد محترم اشرف علي تانوي ته تاسو پګړۍ ور په سر کې اشرف علي تانوي چې د دې مدرسې نه معاشرې ته لاړ شي آیا دې د دغه پګړۍ قابل دی آیا دې چې لاړ شي دې به د دغه پګړۍ لاندې وساتلی شي استاد محترم ما ته خپل ځان د دې قابل نه ښکاري چې زه پګړۍ وتړم او څنګه چې تاسو په مسند باندې ناست یو خلکو ته درس کوئ نو زه د دې ځان اهل نه ګڼم زه ډېر زیات کمزور یم او زه ډېر زیات کمزور یم په دې بنیاد زه وایم که زما د ملګرو دستربندي کېږي هغې به اهل وي خو زه د دې اهل نه یم زه به ښکته کېږم که تاسو استاد به له تسلي ورکړه ویل نه به شي نن تاسو د خپلو اساتذو د وړاندې یقینا چې تاسو ته به ځان ورکوټې ښکاري خو سبا له به تاسو د دغه خپلو اساتذو په مسند باندې ناست کوم خدمت چې دا خلکه کوي یقینا چې دغه خدمت به سبا له تاسو کوئ تسلي وله ورکړه نو د هغې نه وروسته هغه اشرف علي تانوي چې هغه په معاشره کې په علامه باندې یادېږي هغه اشرف علي تانوي چې هغه د بې شمېره کتابونو هغه مصنف دی هغه اشرف علي تانوي چې هغه د لکو شاګردانو استاد دی هغه د احادیثو د قرآن ډېر لوی خدمت کړی دی په هغه دومره عاجزي کوي چې هغه وایي زه ځان د دغه دستربندۍ او د دغه پټکي اهل هم نه ګڼم لهذا ما د خپل ملګرو استاد تسلي ورکړه او دې ته بیا راځي که چې نه به چې تا ته به دستربندي کېږي محترمو زموږ د استاسو به څه علم وي زموږ د استاسو به څه زده کړه وي پکار دي چې موږ او تاسو په ځان کې عاجزي راولو انشاءالله داسې به کوو که نه